د کومو کسانو ماشومانو ته چې د بېنظیرۍ او احساس کفالت پروګرام له طرفه وظیفه نه میلاویږي دا ویډیو د هغې کسان دپاره ده. په دې ویډیو کې به زه تاسو په دې پوه کوم چې د دې رجسټریشن څنګه کیږي او د دې دپاره کومو شیانو ته ضرورت راځي. خو د هغې دپاره چې دی تاسو په ویډیو پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. بل دا ویډیو معلوماتي ده نو مخکې لازم شیر کړئ چې نورو غریبانو ته هم دا ویډیو چې ده ورورسي. د احساس کفالت پروګرام او د بېنظیرۍ د طرفه روپۍ ډېرو کسانو ته میلاویږي، خو د ماشومانو د روپۍ چې دي د هر یو کس ته نه میلاویږي. دا د دې د وجې نه میلاویږي چې موږ د دې رجسټریشن نه کړی. کومو کسانو چې د دې رجسټریشن کړی نو ماشومانو ته چې دی هم روپۍ میلاویږي. دا د 1500 والا تر 4000 روپو پورې چې دی دا روپۍ میلاویږي یو ماشوم ته. لکه هلکانو ته کمې میلاویږي او جنکو ته چې دي دا روپۍ سیوا میلاویږي. کوم چې په پرامرۍ کې دي او هلکي نه هلک ته 1500 میلاویږي، جنۍ ته چې دی دا 2000 روپۍ میلاویږي. دغه شان دا چې څومره په پورته کېږي نو دا روپۍ چې دي دا سیوا کېږي. نو د دې لپاره به تاسو خپل ماشومان چې دی هغه به رجسټر کوئ. دا به هغه ماشومانو ته میلاویږي چې د کم عمر د 4 کالو نه والا تر 20 کالو پورې، تر 20 کالو پورې نو هلو به دې ته دا روپۍ میلاویږي. او دا روپۍ به ورته به دې میلاویږي چې دی په سکول کې داخلي او سکول ته ځي نو هلو به درته میلاویږي. که دی سکول ته نه ځي نو دا روپۍ درته نه میلاویږي، ځکه چې په هغې کې به تاسو کم حاضري لګئ نو هغه به هم 70% وي. کله 70% نه د دې حاضري کم وه نو بیا به هم دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي. نو که ستاسو ماشومان په سکول کې داخلي او بیا هغه هم سکول ته ځي په پابندۍ سره، لکه په سلو کې او یا ورځې چې دي چې د دې حاضري موجوده وي، که دغه حاضري نه موجوده نو بیا هم دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي. نو که دغه موجود وي نو تاسو به هغو له پارمبي جوړ کړئ. پارمبي به کېدای چې موجود وي او که نه نو تاسو به پارمبي چې دی دله به یې جوړ کړئ. دا به راوالی د بېنظیرۍ دفتر ته به یوسئ. دا په هر تحصیل کې چې دی د دې دفتر موجود وي. هلته به لاړ شئ نو هغو به تاسو له یو پارم درکړي. هغه پارم به تاسو راولی هغه به ډک کوئ او بیا به یې خپل سکول ته ویسئ. په کوم سکول کې چې ستاسو ماشومان دي نو هغه ځګي پرنسپل چې کوم وي لکه د سکول چې کوم مشر دی د هغه نه به دا تاسو دستخط کوئ. چې دستخط یې وکړو نو دا به تاسو واپسې جمع کوئ. چې جمع یې کړو نو هغو به هلته کې بیا معلومات کوي چې دا ماشوم سکول ته څنګه راځي، بل دا چې دا په دې سکول کې موجود دی که نه. که دی موجود دی او هر سړی موجود وي نو بیا به دته دا وظیفه چې دا میلاویږي. که دی دغه حاضري نه کوي او دی په دغه سکول کې نه و، تاسو یې سکول چینج کړو یا نور څه وکړل نو بیا چې دی دا وظیفه به تاسو ته نه میلاویږي. په دې کې پرایویټ او سرکاري ته ضرورت نشته. خو که تاسو ته د بېنظیرۍ روپۍ میلاویږي یا د احساس کفالت پروګرام د طرفه روپۍ میلاویږي نو هلو به تاسو ته تعلیمي وظیفه چې ده دا به میلاویږي. که دغه تاسو ته نه میلاویږي نو بیا د هر ماشوم ته چې دی دا نه میلاویږي. که ستاسو ماشومان نو د هغو لپاره دغه طریقه وکئ نو ستاسو ماشومانو وظیفه چې ده هغه هم تاسو ته میلاویږي او د بېنظیرۍ او احساس کفالت پروګرام د طرفه کومې روپۍ چې دي هغه هم تاسو ته میلاویږي. بس دغه معلومات دی او دغه طریقه ده. په دې طریقه باندې تاسو د خپلو ماشومانو رجسټریشن کولی شئ. خو بهر د دې رجسټریشن نه کېږي، دا به هم د دفتر نه دغه رجسټریشن کېږي او سکول ته به یې وړئ، هلته به فارم ډکوئ او واپسې به یې جمع کوئ. که ویډیو مو خوښه شي نو یو لایک شیر کمنټ چې دی دې ویډیو له لازم ورکړئ. او د داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کړئ او یوټیوب چینل چې دی هغه هم د ځان سره سبسکرایب کړئ.